صوابي هومیوپیتھک هسپتال ملاکنډ روډ تخبای د خیبر پښتونخوا د هومیوپیتھک د ټولو نه لوی هسپتال چرته چې تاسو کولی شئ د هرې بیماری علاج په اسانۍ سره. صوابي هومیو هسپتال کې د خیبر پښتونخوا نوموړي او ماهر ډاکټران تاسو علاج کوي. نو هم نن راشئ او نن خپل علاج د صوابي هومیوپیتھک کلینیک هسپتال نه وکړئ. د رابطې نمبر یې دی 0319 94 255. د کلینیک پته یاد ساتئ، صوابي هومیوپیتھک هسپتال مین ملاکنډ روډ تخبای. شروع د هغه پاک رب ذوالجلال په نوم باندې چې د عزت او ذلت ورکولو والا ساختن دی. د افغان ټلویزیون ډېرو خوږو درنو کتونکو د خپل کوربه سید عادل له اړخه د مینې نه ډک سلامونه قبول کړئ. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله به یې. که درمنو کتونکو څنګه چې تاسو ته موږ په تېر ځل پروګرام کې چې کوم دی نو د صوابي هومیوپیتھک هسپتال تخبای پورا هغه ډیټیل پورا هسټري ته وښوله چې دا صوابي هومیوپیتھک هسپتال تخبای دی. په دې کې تاسو ته الحمدلله د مرګ نه بغیر د هر مرض دارو چې کوم دی هغه تاسو ته میلاویږي. دغه شان ما تاسو ته ویل چې موږ سره د هومیوپیتھک په دنیا کې چې کوم انقلاب صوابي هومیوپیتھک هسپتال تخبای راوستو داسې یو هسپتال یا یو ډاکټر نو راوسته. ځکه چې پخوا نه بلکې تقریبا د نن نه شپږو میاشتې مخکې یا کال مخکې به چې دلته څه سیریس بیماري راله نو خلک به ته پېښور ته. اوس الحمدلله د پېښور نه خلک په ډډه شوی دی او راځي تخبای ته راځي. تخبای ته ولې راځي؟ ټیک تر دا د آثار قدیمه به مشهوري ده، دا به کباب مشهوري ده، دا به ډېر څه څیزونه مشهوري، شاعران ادیبان سندرغاړي شاعران دا به مشهوري. خو د هغې سره سره چې کوم دی نو الحمدلله صوابي هومیوپیتھک هسپتال تخبای د تخبای هغه ترقۍ له چې کوم دی نوره هم ترقي ورکړه او مخ په وړاندې تخبای بوتله نوره هم او 0319 94 255. ځکه چې په تېر پروګرام کې دا نمبر مې ځکه وایي چې په تېر پروګرام کې موږ نمبر نو ویلی نو بیا ډېر مینوال داسې چې هغوی به ټلیفونونه کول چې یاره تاسو موږ ته نمبر ونه وي تاسو د صوابي هومیوپیتھک هسپتال تخبای هغه پوره دغه موږ ته وښوله صحن هم راته وښو هسپتال هم راته وښودلو ډاکټران صاحبان هم راته وښودل فارمسي هم راته وښودله خو تاسو موږ ته نمبر ونه ویل. نو دغه نمبر دی 0319 94 255 او بیا د مختلفو ځایونو نه ټلیفونونه رالل چې یاره ستاسو بل ځای کلینیک شته که نشته. نه زموږ په صرف او صرف په تخبای کې چې کوم دی صوابي هومیوپیتھک هسپتال تخبای کې دا زموږ واحد هسپتال دی چې په خیبر پښتونخوا کې د هومیوپیتھک د ټولو د لوی هسپتال دی. د خیبر پښتونخوا د هومیوپیتھک د ټولو لوی فارمسي چې کوم ده هغه د صوابي هومیوپیتھک هسپتال تخبای فارمسي ده. که درمنو کتونکو په روژه کې په ریډیو باندې پروګرام کو او د پروګرام نه پس زما یوه خور د کاټلنګ سره د هغې تعلق او ایمانن خبره کوم د 2-3 روپو دپاره یا د چارو دوکه کولو دپاره دا خبره بیخي نه کوم. صرف الله حاضر ناظر ګواه ده چې بالکل د هغې هغه سیم الفاظ درته ویم یو لفظ پکې د ځانه نه ویم. هغه خور ټلیفون وکړو عادل بھائی جی دوا سلام وشو. د هغې نه بس هغې وویل چې عادل بھائی ستاسو دوایانو سره د الله په فضل سره زما بې اولادي وه د ډېر وخت نه زما تقریبا 9 کاله د واده وشو زما بچي نو بې اولادي وه او ډېرو ډاکټرانو باندې ګرځېدلی ما تر لاهوره تر اسلام آباده تر پېښوره پورې ګرځېدلی وم. تاسو په راډیو باندې پروګرام وکړو چې دوایي به درله موږ درکوو شفا به درله پاک رب ذوالجلال درکوي. نو هغه فارموله ما راواغسته او زه صوابي هومیوپیتھک هسپتال تخبای ته درلم. جي خوروایا ما سره غم شم که بیا د چا علاج نه دی شوی یا د چا دوایه باندې ریاکشن شوی دی. ځکه ډېر مینوال داسې چې فال پرهیز یا نور داسې څه غلطي وکړي بیا ګناهګار څوک هغه هسپتال والی هغه ډاکټر ګناهګاري غلطي هر انسان خپله غلطي نه مني که موږ خپلې غلطۍ ومنلې موږ ته به راروانې مسلې حل شي. د هغه خور خبره مې کوله چې هغې وویل چې الحمدلله زما 4مه میاشت ده او امید مې دا دی چې زه به انشاءالله تعالی 6 میاشتې پس به زه بور یم. باید دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده او چې په کومه ورځ باندې ستاسو مسله حل شوه چې په کومه ورځ باندې ته بور شوې نو په هغه ورځ باندې دا رور چې کوم دی سید عادل تا نه سره د مټیانو دردي سره د هغه زموږ د ډاکټره چې کومه ده یا زموږ ډاکټر نه تاسو علاج کړی دی د هغې سره به تاسو له سره د مټیانو به دردي. ځکه دا ستا دپاره یوازې د خوشحالۍ نه دا زما دپاره او زما د سټاف دپاره زما د مینوالو دپاره دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې د ډېرې خوشحالۍ نه مې په سترګو کې هغه وخت سره اوښکې رالې. نو بیا هغه خور وایي چې ما ټلیفون دې دپاره کړی دی چې عادل بھائی تاسو په اختر په کومه ورځ باندې به هسپتال کولاوئ؟ بیا په 4مه ورځ باندې
وی د اختر په څلورمه ورځ باندې چې ستاسو کوم لنګر چلیږي د هغې A to Z خرچه به زما وي د دغه یوې ورځې خرچه به زه کوم الله تعالی تاسو له ډېره زیاته نوره هم درکړي خو خبره دا ده چې خور دا خیراتي ډوډۍ ده په دې کې زه ست نه غواړم ځکه چې ستاسو به صدقه منلي تاسو به دغه منلي بنښته به مو کړي نو په دې کې زه درسره ډېر بحث نه کوم بېشکه تاسو خپل صدقه چې کوم دی هغه کولی شئ بیا د اختر په څلورمه باندې هغوی ښه برابر چې څه د هغې د وسه کېدل هغه یې راولېږل او دلته پاخه شو خبرې مطلب به دا دی چې ثوابي هومیوپیتیک اسپتال تخبی ته به د اسپتال په نظر باندې بیخي نه ګورئ دې ته به د څه په نظر ګورئ دې ته به د علاج په نظر ګورئ چې انشاءالله تعالی الله تعالی به ماله دلته صحت راکوي دې ته به د کور په نظر ګورئ چې دا ستاسو خپل کور دی ستاسو خپل اسپتال دی درېیمه خبره دا ده چې دې ته به د خپلې حجرې د خپل بیټک په نظر باندې ګورئ چې څنګه تاسو هلته مېلمانو دروئ دقه شان تاسو دلته مېلمانه یئ دلته به په روټۍ په ټایم کې ست نه غواړئ بې تپوسه به تاسو ځئ ډوډۍ به خورئ ځکه چې دا ستاسو خپل اسپتال دی ثوابي هومیوپیتیک اسپتال تخبی چې کومه سینیر ډاکټره ده د 25 کلونو لګیا ده د هومیوپیتیک په طریقه باندې د خپلو خویندو د خپلو میندو خدمت کوي او د چا په لاس باندې چې تاسو ته ما دا کومه کیسه وکړه د هغې مطلب زما دا چې هغه ډاکټرې صاحبې سره میډم رخسانه صاحبه چې کوم ده هغې سره تاسو میلاو کوم چې ستاسو هم یقین راشي چې ثوابي هومیوپیتیک اسپتال تخبی کې زنانه ډاکټرانې دوه موجود دي د ډېرې بدقسمتۍ نه رفت صاحبي صاحبه چې کوم ده هغه نن غیر حاضره ده خپلوانو کې څه ایمرجنسي وه او نن چې کوم دی زموږ سره میډم رخسانه صاحبه زموږ سره موجود ده دوی سره به خبرې کوو ډېره د خوشحالۍ خبره د دې دپاره هم د شاید چې د دې نه مخکې دا کومې د کاټلنګ د خور خبره مې چې درته وکړه دا ما نه دې ته کړې ده او نه مې دې سره ډسکس کړې وه خو چونکې نن خبره د میډم رخسانې صاحبې راله نو دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده دویم چې دا هم خوشحاله شي او زما په خیال چې زړه کې به ډېره زیاته خوشحاله شوي میډم رخسانې صاحبې ستاسو یو جهان مننه چې تاسو د خپل قیمتي وخت نه موږ دپاره څو غڼۍ وباسلې ډېر ډېر هرکلی درته وایم د افغان ټلویزیون له اړخه د خپل اړخه او ډېره زیاته مننه وکړو جی زما نوم ډاکټر رخسانه دی او مونږ دلته د زنانو د هر قسمه بیمارو علاج کولو دپاره دلته د سهار د 8 بجو نه واله د 5 بجو پورې خپله ډیوټي ښه په ایماندارۍ سره ادا کوو او دلته لاول لکه خلکو ته به ډېر زیات مسایل او ډېر تکلیف نه دی هومیوپیتیک طرف ته د چا داسې رجحان خو دا د عادل صاحب د ډېرو کوششونو او د خپل د جنون او د ایماندارۍ سیله وه چې دوی په داسې ځای کې اسپتال کولو چې خلکو ته ډېر زیات اسانتیا راله او بله دا چې لکه د هر قسمه بیمارو علاج دلته کیږي که هغه شوګر شو که هغه بلډ پریشر شو که هغه بانجپن شو که رسولې شوې که تایرایډ شو هر څنګه علاج دلته ممکن د دې نه مخکې چې کوم دی د ثوابي هومیوپیتیک اسپتال تخبی نه مخکې چې کوم دی نو زموږ خویندې چې کوم دی د ایلوپیتیک ډاکټران ډېرې زیاتې دي راځي وله هر څنګه مسالې وله راوړي د هومیوپیتیک ته چې تاسو رالی نو یقینا چې ستاسو جذبه به نیکه وه اراده به مو نیکه وه خو دا راته ووایي چې دلته اوس ثوابي هومیوپیتیک اسپتال تخبی کې تاسو ناست نو دلته خویندې راځي علاج ده که نه د ورځې تقریبا تاسو څومره مریضان ګوري چې کومې زنانۍ خپلې مسالې نارینهو ته نشي ویلی جی لاول خو به داسې وه چې لکه د ورځې به یا 15 یا 20 کسانو اوس خو د خیره سره لکه پیشنټ چې دي نو هغه 80 90 ته ورسېدل زموږ د زنانو او جی او لکه د هغې ډېر زیات مطمئنه دي ځکه چې موږ ورسره ډېر زیات په خلوص بل دا چې هغې له ډېره زیاته تسلي ورکړو د هغې هغه تسلي سره لکه د هغې هغه علاج په هغې پسې لکه ونښلي ځکه چې هغې لکه د خپل ذهن نه داسې دغه شوي چې هغې وایي چې زموږ علاج نه کیږي خو دلته دا دی په دویم ځل په درېیم ځل چې هغې راشي هغې وایي چې موږ شکر الحمدلله لکه زموږ هغه مسلې کور شوي دي جی زیاتر زنانه چې راځي نو د هغوی هغه کومې مسلې چې هغه پټې مسلې که نه عامو ډاکټرانو ته هم هغوی مخکې ویلي جی دې کې خو هر قسمه راځي که نه ځینې داسې چې هغه پټې مسلې ځینې داسې چې لکه د نورو ډاکټرانو نه امیده شوي او دلته الله تعالی لکه شفا ورکړي یا هر قسمه بیماري چې نو اوس کو هغې لکه دننه پوشیده بیماري یا که نور بیماري نو د هغې هر قسمه علاج دلته ممکن دی او کوي یې راځي
میډم کومه خبره چې مې وکړه کومه کیسه چې مې وکړه د خپلو مینهوالو ته چې د کاټلنګ زنانه وه هغې بې اولادي مسله وه د بې اولادۍ مسله د هغې الحمدلله حل کېدو واله ده. الله دې وکړي چې دغه خور زموږ چې کوم دی نو مور شي او الله تعالی والا بچي ورکړي. تاسو د بې اولادۍ علاج ته هومیوپیتھک طریقه علاج باندې کوئ که نه څه جړی بوټي یا څه ایلوپیتھک دواګانې ورسره ورکوئ وله؟ بس دا هومیوپیتھک دوايانې دي او تاسو خبره وکړه ما ته تر اوسه پورې علم نو زه ډېره زیاته خوشحاله شوم او جی دا هم دا دوايانې دي موږ دې کې نه نورې لکه دغه ورکو دوايانې نه جړی بوټي دي بس دا هومیوپیتھک دوايانې دي او دغه دوايانې دي جی تاسو خبره وکړه پرون یو پیشنټ راغلو او هغې ته ټیومر د ټیومر او د هغې صرف زما نه یو ځل علاج کړی او پرون هغې راغلي هغې وایي چې زما لکه دا اسپه غونته کې وه بلیډنګ مې ډېر زیات و هغه مې کور شوي دي اوس راله صرف د سویلنګ علاج وکړي پرون جي راغلي نو لکه دا پیشنټ چې راشي او تاسو ته ووایي چې لکه زمونږ ښېګړه شوې ده نو موږ نور هم زیات په جذبه کې شو خوشحاله شو. جی 0-319-94-94-255 زمونږ د ثوابي هومیوپیتھک اسپتال تخبی د هیلپ لاین نمبر دی که څوک هم راتلل غواړي یا د چا په چم ګاونډ کې یا د چا خوشه کورونو کې یا محلو کې داسې د بې اولادۍ مسله وي د شوګر مسله وي بلډ پریشر مسله وي د بواسیرو مسله وي د رسولۍ مسله وي د هغې علاج چې کوم دی نو دلته د څلورو ډاکټرانو په نګرانۍ کې الحمدلله کیږي او دغه علاجونه چې کوم دی دا صرف په دوايانو نه په دعاګانو باندې هم دلته کیږي. قدرمنو کتونکو 0-319-94-94-255 دا زموږ د ثوابي هومیوپیتھک اسپتال تخبی د هیلپ لاین نمبر دی په دې باندې تاسو راتلی شئ که داسې بې اولادي وي یا نورې بیمارۍ وي ستاسو کورونو کې ستاسو خوشه کې نو د صدقه جاریه په طور باندې په دې نه چې دا زه د سید عادل سره احسان کوم یا په دې مریض باندې احسان کوم یا په دې خپل مور او پلار یا په چم ګاونډ باندې احسان کوم صرف او صرف په زړه کې دا جذبه راولي دا نیت کوئ چې دا زه د ورور سره یا د خور سره ښېګړه کوم دا د صدقه جاریه په طور باندې کوم نو چې کله تاسو د صدقه جاریه په طور باندې دا ښېګړه هغوی سره کوئ د هغوی علاج کېږي هغوی به دعاګانې کوي تاسو ته به هم کوي ثوابي هومیوپیتھک اسپتال تخبی ته به هم کوي د دې ځای سټاف ته به هم کوي به ته به هم کوي. راځئ چې زموږ نور کوم د ثوابي هومیوپیتھک اسپتال تخبی کوم سینیر ډاکټران دي پروفیسر عبیدالرحمن صاحب هم زموږ سره دی پروفیسر ریاض محمد صاحب هم زموږ سره دی چې هغوی سره لاړ شو د هغوی سره هم یو څو خبرې وکړو. قدرمنو کتونکو تاسو زموږ د میډم رخسانې صاحبې خبرې واورېدې د هغې سره چې کوم دی د ثوابي هومیوپیتھک اسپتال تخبی فارمیسي د هغه پوره هسپتال تاسو وکتو یقینا چې زموږ سره دلته په ثوابي هومیوپیتھک اسپتال تخبی کې 2 نارینه ډاکټران 2 زنانه ډاکټرانې زموږ سره موجود وي د هغې وجه دا ده چې زموږ خویندې چې کومې دي هغوی داسې مسلې وي چې هغوی نارینه ډاکټر ته نشي ویلی نو بیا هغه زنانه ډاکټرې نه راځي نو زنانه ډاکټرې په هومیوپیتھک په دنیا کې ډېرې کمې وي او په هغه کمو کې ثوابي هومیوپیتھک اسپتال تخبی د خپلو میندو د خپلو خویندو دپاره دا یوه هڅه وکړه دا یو کوشش وکړو چې هغوی الحمدلله په دې کې کامیاب شو او د یو په ځای 2 زنانه ډاکټرانې چې کوم دی هغه موجود شوې موږ سره بیا دې کې پوښتنې کېدې چې یاره تاسو یو ډاکټر ولې نه اغستو 2 ډاکټرانو څه ضرورت و بیا یو نارینه یو زنانه به م اغستې وه مختلف قسم هغه د پښتنو مشرانو خبره چې سل خولې سل خبرې نو بیا په دې کې موږ د هغوی جواب دا دی چې بھائی زموږ ډاکټران دي دا انسانان دي د دوی کلی دی د دوی غم خادي وي د دوی کلی کور وي د دوی بچي وي د دوی پوره فیملی وي دا داسې نه ده چې بس دوی د بار ملک نه راغلي دي او بس دوی به دلته کال سر به دلته دیري د دوی غم هم راتلی شي د دوی خادی هم راتلی شي دا موږ د خپلو مینهوالو د سهولت دپاره چې کوم دی 2 ډاکټران کړو څنګه د سهولت داسې د سهولت چې د یو ډاکټر خدای به کا څه غم راغلی څه خادي وي هغه به خامخا رس 2 چوټي کوي نو بیا په دې کې به داسې مینهوال وي چې هغوی ته به پته نه وي یا به هغوی هغه وخت سره ریډیو نه وي اورېدلی یا به هغوی ټلویزیون نه وي کتلی هغوی به د هغه چترال نه د بلوچستان نه د کراچۍ نه د پتهجنګ نه د لاهور نه به دلته راغلي
بیا به د هغوی دلته که رشته دار وي خو ډېره ښه ده، که رشته دار نه وي نو بیا به هغوی ته ډېره غټه مسله وي، د هغوی به پیسې هم ضایع شي، د هغوی به وخت هم ضایع کېږي. نو د دغې دپاره موږ په ثوابي هومیوپیتیک اسپتال تخبی کې 2 نارینه ډاکټرانې 2 زنانه ډاکټرانې موږ ځان سره دلته کېښودې. نن به د ثوابي هومیوپیتیک اسپتال تخبی چې کوم دلته پروفیسر ډاکټر عبیدالرحمن صاحب دی، د هغه نه به هم پوښتنې کوو، د هغه نه به ځان په یو په خپل علم کې به اضافه کوو چې هغوی دلته د ثوابي هومیوپیتیک اسپتال تخبی یا پرانسته په پېښور کې ولې نه کوله، په چارسده کې ولې نه کوله، په ثوابی کې ولې نه کوله، بیا په سوات کې ولې نه کوله، یا په دیر باجوړ کې ولې نه کوله چې لرې لرې نه دلته مینوال راځي او دلته د هغوی علاج کېږي. دوی هلته دا پرانسته ولې نه کوله، دا پوښتنې به ترې هم کوو. ورسره د معدې د بلډ پریشر د شوګر حوالې سره به ترې هم پوښتنې کوو. قدرمنو کتونکو، د ثوابي هومیوپیتیک اسپتال تخبی د پروفیسر ډاکټر عبیدالرحمن صاحب ډېره زیاته شکریه، ډېره زیاته مننه. عبیدالرحمن صاحب ډېر هرکلی درته وایو خپل پروګرام کې. ډېره مننه سید عادل بھائی، الله تاسو خوشحاله کړي، جزاکم الله. جی ډاکټر صاحب د ټولو نه اول خو راته دا و ډېر مینوال به داسې وي چې هغوی به وایي چې ثوابي هومیوپیتیک اسپتال تخبی، بیا د تخبی په ځای باندې هغوی ثوابی ته روان شي. چېرته د اسپتال نوم ثوابی دی، دا به په ثوابی کې. د دې نوم د کېښودو څه مقصد و ستاسو؟ اصل کې مونږ خو په ډېرو ځایونو کې کار کړی، په ریډیو هم کار کړی، په مختلفو ریډوانو باندې هم کار کړی، دې نه علاوه په ټي وي چینل باندې هم کار شوی دی. خو چونکې په ثوابی کې هم ما ډېر زیات ټایم تیر کړی دی او د ثوابی ډېر زیات مینه‌ناک پښتانه او قدردان او د عزت نه ډک خلک دي، نو په دې وجه باندې چې دی نو مونږ د دغه لا ثوابي هومیوپیتیک سنټر نوم کېښودو. دې نه علاوه تاسو به دا هم وایئ چې یاره تخبی کې تاسو دا ولې دلته کېښودو، تاسو ثوابی کې ولې نه، تاسو پېښور کې تاسو چې کوم دی. دې نه علاوه په نورو ښارونو کې چې دی نو دا سنټر ولې پرانیسته نه کوله، د هغې وجه هم دا ده چې زمونږ خو الحمدلله په مختلف چینلونو باندې، په مختلف ریډیو سټیشن باندې چې دی نو زمونږ د کم ثوابي هومیوپیتیک سنټر د هغې پروګرام چلیږي. نو په دې وجه باندې د کیملپور نه، د نظامپور نه، د ټک نه، د پنجاب سیټ چې څومره دی، یا د ثوابی نه شو، یا نوخړ دغه اړخونو نه، د سوات، دیر باجوړ، د دغې اړخونو نه زیات خلک چې دی نو راځي. نو موږ داسې نشو کولی چې یاره موږ خلکو له تکلیف ورکړو. نو په دې وجه باندې موږ یو سنټر خوښ کړو. نو په دې ځای موږ ته مطلب تخبی چې کوم دی نو هر ځای ته لنډه وه، نو په دې وجه باندې موږ تخبی کې دی هغه پرانیسته وکړه. مردان د خیبر پښتونخوا زړه یادېږي، نو بیا په زړه کې ولې تاسو رګ راټینګ کړ. جی ډاکټر صاحب خبرې اترې به کوو. پروفیسر ډاکټر عبیدالرحمن صاحب زموږ سره موجود دی. عبیدالرحمن صاحب دا راته ووایي چې د جوړونو درد، د ملا د ړرکون نسا، یا د ملا بهرو خرابوالی، یا پټو خرابتیا چې وه، تاسو په 3 ورځو به علاج کوو، جمعه، خالي، اتوار. د دې نه علاوه چې کوم دی بیا تاسو د نورو بیمارو علاج به کوو که نه کوو، او آیا دغه 3 ورځې تاسو اوس وکړي دي او که نه دغه 3 ورځې کې به دغه مشران راځي؟ سید عادل صاحب داسې ده چې لکه دلته به کسان ډېر زیات وو، هغه به مونږ چې کوم دی کنټرول کولی هم نه شو. د هغې وجه هم دا ده چې کوم سړی لکه ټیک شي، د دردونو مسله وي، یا چې کوم دی د ارقون نسا مسله وي، یا د معدې مسلې وي، د بواسیرو مسلې وي، او هغه چې دی نو بیا ریپیټ مطلب هغه راځي، واپس هغه راځي. نو په دې وجه باندې ډېره زیاته ګڼه جوړ شوي. تاسو به کتلي وي چې یاره بهر ډېر زیات خلک دی، ډېر زیات کراوډ دی. نو په دې وجه باندې چې دی نو موږ د ورځې 2 ورځې کړې، په دې کې چې دی نو لکه موږ هغه چوټي هم په دې وجه باندې نه کوو چې یاره ډېر زیات خلک به راتلل. نو که هغه د دردونو حوالې سره مطلب کوم مریضان چې به دردونو، که هغه د جوړونو، د غټ جوړونو، د وړو جوړونو، یا چې دی نو د ارقون نسا، د ملا د مهرو مسله به وه، یا ډسکونو مسله به وه، د هغې مریضان به، یا دې نه علاوه د معدې. نو په دغه 3 ورځو نه علاوه چې کوم دی نو موږ دا نورې ورځې هم دوی له ورکړې. موږ په نورو ځایونو کې چې دی نو مختلفو علاقو کې، مختلفو ښارونو کې چې دی نو موږ هغه اوپیډي کوله. خو هغه به مسله دا وه چې هغه خلک به هغې دوایانې ختم شوې، نو بیا موږ پسې هلته نه شو راتلی. نو په دې وجه موږ د 2 ورځې هم دلته کې ثوابي هومیوپیتیک سنټر تخبی له ورکړی. ثوابي هومیوپیتیک اسپتال تخبی کې چې کوم دی دا به اورېدلي دي، دا ګورو دلته، ځکه چې موږ خو دلته یو په دې سنټر کې. نو تاسو په جدیدو مشینانو باندې د جوړونو درد او د ارکون نسا علاج کوئ که نه؟ جی بالکل. د ټول نه ړومبی خو لکه په خپله باندې چې دی نو هومیوپیتیک یو جدید طریقې علاج دی، یو داسې جرمن طریقې علاج دی. کم مرضونه چې هغه په اپریشن باندې خلک ټیکي، نو الحمدلله هومیوپیتیک طریقې علاج باندې چې کوم دی نو هغه په دې اساس کو، په دې دوایانو باندې هغه ټیکي. مثلا هغې کې لکه ارقون نسا شوه چې په هغې کې د ډسکونو چې دی نو هرنیشن شوي، د هغه چې کوم دی ډسپلیسمنټ شوي وي د هغې، یا چې کوم دی رګونه بند شوي وي، یا مهرې چې کوم دی نو هغه بې ځایه شوي وي، یا دې نه علاوه د جوړونو چې
کوم دغه نو د هغې لپاره الحمدلله موږ سره چې کوم فزیوتراپي مشینان دي په هغې باندې موږ هغوی له علاج ورکوو. دې نه علاوه که څوک ډېر زیات د دردونه پریشاني نو هغې خلکو ته موږ دعوت هم ورکوو چې راشئ تاسو یو پیره وزټ وکړئ د ثوابي هومیوپیتھک سنټر کوم چې تخبۍ کې په ملکن روډ باندې واقع دی نو هغې ته بالکل تاسو راتلی شئ. او دې نه علاوه کوم مشینان چې دي نو هغه بالکل دوی له چې کوم دی نو موږ په دې وجه باندې مروړي دي چې یاره د دې خلکو ته افاقه وشي یقین وکړئ تاسو موږ ګورو په دې پوڼو باندې کسان راکوزېدي نه شي. خو چې کله موږ هغوی له علاج ورکو هغوی له چې کوم دی نو موږ په هغه فزیوتراپي مشینانو باندې هغوی له موږ چې کوم دی نو هغه فزیوتراپي مشینان په هغې باندې کیدو هغه چې کوم دی نو موږ هغې باندې یوز کړو نو هغوی بیا په بل ځل باندې ځان سره 45 کسان نور هم روستي وي او هغه چې کوم دی په خپله باندې ټیک شي. اوس هم تاسو کتلی شئ لکه دغه بابا چې کوم دی نو هغه مخکې 45 مریضان راغلي وو هغه ټیک شوي. اوس هم چې دی نو تاسو هغه نه دا پوښتنه هم کولی شئ شاید تاسو نه پوښتنه کړي 15 مریضان هغوی نوي کسان روستي نو الحمدلله دلته کې چې کوم دی نو ښه بهترین علاج میلاویږي دلته ریزلټبل علاج میلاویږي. او هغه میډیسن چې کوم میډیسن لکه هغه به دلته کې زه هم په ثوابۍ کې یا چې کوم دی په تخبۍ کې په KPK کې به څوک هم هغه یوز نه کړي او دومره ډېر میډیسن ښه برابر میډیسن پورا د مرض مطابق چې کوم دی نو موږ هغه دوايانې ورکو. دا حدیث شریف هم دی چې یاره کله دوايانې د مرض مطابق وي نو هغه مرض به ټیک کېږي. که فرض که یو ډاکټر چې دی نو اور مرض ډایګنوز نه کړي هغه چې کوم دی پېژنګلو ونه کړي نو بیا میډیسن څنګه ورکوي. نو الحمدلله دلته موږ سره ښه بهترین جدید لیبارټري چې هغې کې چې کوم دی غټ غټ مشینان دي دغسې چې کوم دی د دردونو لپاره موږ سره بهترین او جدید مشینان موجود دي. مننه ډاکټر عبید الرحمان صاحب. قدرمنو کتونکو 0319 94 94 255 دا د ثوابي هومیوپیتھک اسپتال تخبۍ د هیلپ لاین نمبر دی چې کله هم تاسو راځئ نو ډاکټر صاحب خو ته چې هر وخت راتلی شي خو د سهار 8 بجو راوالې تر مازدیګر 15 بجو پورې تاسو راتلی شي. ثوابي هومیوپیتھک اسپتال تخبۍ سنټر چې کوم تاسو دپاره کولاو وي ثوابي هومیوپیتھک اسپتال تخبۍ مردان تخبۍ. د دې علاوه چې کوم دی ډاکټر صاحب تاسو ته په خبرو کې وویلو چې چوټي موږ په دې وجه نه کوو چې موږ د خپلو وروڼو د خپلو خویندو د خپلو مشرانو د خپلو میندو خدمت کوو او چې کله څوک خدمت کوي نو کې بیا چوټي نه ځکه چې په خدمت کې چوټي نشته. قدرمنو کتونکو زه د دې ثوابي هومیوپیتھک اسپتال تخبۍ چې کومه زموږ لیبارټري ده جدید لیبارټري چې کومه ده کومه کې چې CBC مشین دی هغه به راته وښیو ورسره فارمیسي به بیا راته وښیو پیره ځکه چې په تېر پروګرام کې موږ تاسو سره ثوابي هومیوپیتھک اسپتال تخبۍ انټروډکشن چې کوم دی تعارف چې کوم دی پیژنګلو چې کوم ده هغه به درسره وکړه چې ستاسو په زړه کې دا رانشي چې زه یو اسپتال ته روان یم زه یو کلینیک ته روان یم زه یو ډاکټر خواله روان یم بلکې چې ستاسو زړه کې دا د مخکې نه موجود وي چې زه ثوابي هومیوپیتھک اسپتال ته نه ځم زه خپل کور ته ځم زه د خپل ورواره زه د خپل بچي زه د خپل خوريي زه د خپل رور دیرې ته ځم اسپتال ته نه ځم کور ته ځم د هغه بیټک ته ځم د هغه اجرې ته ځم ځکه چې دا ستاسو کور هم دی دا ستاسو اسپتال هم دی دا ستاسو بیټک هم دی دا ستاسو اجره هم ده. او الحمدلله دلته د دغه پښتو روایت ژوندي ساتلو دپاره د پښتنو چې څنګه د میلمستیا هغه دستور دغه شان میلمستیا موږ ستاسو د لنګر په شکل کې چې کومه روټۍ موږ ورکوو په هغې کې کوو خو بیا به کې انفرادیت دا دی چې زموږ په لنګر کې الحمدلله د ابي زمزم پکې شاملېږي زموږ په ترکارۍ کې چې کوم دی زمزم اوبه چې کوم دی هغه پکې شاملېږي ورسره بیا په صورت یاسین او په منزل باندې دم کړي اوبه هم شاملېږي. یوازې دا دی چې زما مور دغه اوبه دموي بلکې زموږ ډاکټران صاحبان چې کوم دی اوس هم چې سهار راځي نو لومبی چې کوم دی هغوی منزل شریف وایي. د دې نه علاوه چې کوم دی زموږ د لنګر چې کومه خرچه ده نو هغه اکثر زموږ ډېر مینوال چې کوم دی هغه په خپله باندې اپورټ کوي چېرې زه به کوم بیا په روژه کې چې کوم دی نو موږ ته مینوال ووایي چېرې دا خو تاسو وایي چې خیراتي ډوډۍ ده دا د اسپتال صدقه ده دا د صدقه جاریه ده نو تاسو په روژه کې څه کوئ نو په روژه کې الحمدلله موږ چې کوم دی نو چار چاپېره مفتیانو صاحبانو سره مولانو صاحبانو سره چې کوم زموږ مشرانو هغوی سره موږ رابطې وکړو چېرې موږ خو به په کوژه کې چې کوم دی لنګر ورکوو خپلو مېلمنو باندې د الله په مېلمنو باندې به موږ دلته روټۍ خوړی لنګر به ورکوو. آیا په روژه کې موږ لنګر نشو ورکولی نو هغوی بیا موږ له یو مشوره راکړه چې په دې باندې تاسو مدرسې لی ورکولی شئ غریبانانو لی ورکولی شئ په هغې کې هم بیا موږ خیراتي چې کوم څه هغه موږ غریبانانو له ورکړو. بیا د هغې نه پس چې کوم دی موږ 1500 قرآن شریفونه د الله د رضا دپاره او صرف په دې خبره باندې چې تاسو زموږ چې کوم ثوابي هومیوپیتھک اسپتال تخبۍ ته کوم مینوال راځي کوم بیماران راځي چې هغوی له الله پاک شفای کامله ورکړي. 0319 94
94-255. هم په دې ځای باندې خپل کوربه سید عادل له د ډېرو دعاګانو سره ورکړي اجازت چېرته هم چې ښه د آباد و شرم بریالي اوسئ کوربه ودان د الله په امان. ثوابی ہومیوپیتھک ہسپتال مین ملاکن روڈ تخبائی.